الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب مباشرة الحائز باب د بیان د مباشرت د حائز سره پدې د عالمانو اتفاق دی د ټولو امامانو د دریوانو امامانو چې د رامن لاندې او د څنګهونو نه برا او بربنده د حایزین استمتاع نه د جایز امام احمد ابن حنبل وی جایز دا سر د فرج نه بزان ساتي او ائمه ثلاثه وی نه د جایز نو دی باب کې امام بخاری رحمه الله دا مسله بیان چې حایزه سره خاون مباشرت کوي نو سبق کوي مباشرت کنایه ده د مجامعتنا فی غیر الفرج اصل کې مباشرت الصاق البشرة بالبشری توي ندې کې دا حدیث دی د عائشہ رضی الله تعالی عنها وبي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور بن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وكلانا جنب وكان يامرني فأتذر فيباشرني وانا حائض ما تبع امر کاو ما بلنگو تاړه بیا به را سره مباشرت کاو فوق الازار وانا حائض نګورې دې کې د ائمه ثلاثه او مذهب ثابت وکانا یخرج راسه الی سر به ما رويست او دی به معتکف او ما به ورته سر وینځو زهایزو جمعت نه به سر رويست وبي قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال اخبرنا علي بن مسر قال اخبرنا ابو اسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الاسد نبي عائشة قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا مونږ کې بیا وچ کله حایزه فاراد رسول الله صلی الله علیه وسلم یباشرها نبی اسلام به اراده وکړه چې مباشرت ور سره وکي امرها ان تتذر فی فور حیزتها نبی علیہ السلام ورته امر وکړ چې دا د لنګ لکی فی فور حیزتها فی کثرت حیزها ته پاغز ډیروالی د حیز ثم يباشرها بیا به ورسره مباشرت کو قالت بیا بی وی وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلی الله علیه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ اور یانن مباشرت نه دی صحیح ولی ارب چې په کسره د حمزه سره شینو فرش ته وای شرمګات و ايکم کم یو پتاسو کې یملکو خپل اختیار لري اربه په شرمګا کما کان نبی صلی الله علیه وسلم یملکو اربه لکه څنګه چې اختیار لاره په خپل شرمګا نو کبا بربند او شي اسن چې غلط کار سړی نه ونشي دخول pel فرش پی و په وقت المحیض نشي الکو نبی علیہ السلام هم نکاو حال دار چې نبی علیہ السلام خود خپل شامگا خب اختیارو حالات کنٹرول کیو او که عرب شی په حمزه عربهو په فتحه د حمزه او درا سره نبی حاجت ته وای بیا به معنا داسې چې فوق الازار به مباشرت کاو کتا سوای چې نه مونږ نه کو مونږ انتظار کو
نو د نبی علیہ السلام نه ډېر کنټرول والا په حاجت څوک هیڅوک هم نو هغه ځان نه کنټرول او مباشرت به کو نو تاسو څوک چې دا مطلب و ایکم کم یو پتاسو کې یملکو اختیار لري عربه د خپل حاجت کما کان النبی صلی الله علیه وسلم یملکو عربه چې اختیار لاره د خپل حاجت او باوجود د دین به مباشرت په خلیزار کو الکه تاسو په مطلب پوهیږئ دیو جنا مغیره ابن شعبه وای دی یوې خزه خاون حایزی چې کله خزه حایزی دې مر سره حایز او صاحب الاسنتین بین النارین تشتعلان او د دو خزو خاون وای په دو اورونو په منځ کې دی چې لمبي بری دو خزه دوی ټمی طاقتونه دی او منځ کې صحیح ده که یا وای صاحب الثلاثه ملکون تدریو خزو خاون بادشاہي چې دو په جګړه شي غدرې مې خو جګړه نه کوي الکه په پوښتنه تابع خالد و جریر عن الشیبانی په پوښتنه خو نور مسلې پکې ډېری جنگ جګړې نور قصې پکې ډېری دماغ خړل پکې لیاقت امیر صاحب ډېری کنه ودی کوي ویغي دوی مې خزه کې به نور مسلې ډېری دا مسلې خو پکې حل شي نور قصې پکې ډېر شته کنهسته جګړې یو د وختونه سره نیولې یو ته بیا جمعه تتللې نو بیا بسې یو پرځولې یو چور چې زخمی کړي او روزانه دا چلیا نو بیا خو بس کی زمنګ یو مرګره بنات محتمم هغه دې مواده کړو هغه ول دې مواده مې کړو او د جمیش پوا تاسو په خدای یقین وکئ چې دا ځړه خزه د مخکې خزه چې کماله ټول شپې زمنګ د کوټې دروازې سره تیر کړو ټوخي به کول تاسو په خدای یقین وکئ ټوخه بس ټوخي کول ټوخي چرته وتلل نه دا قصه پکې نو بیا مسکه عربو کې هډېره به تکلفي او صحابه او کې نو بیا وسم د پکې یو خزل دلته کور جوړ کړی یو بل ځای کې جوړ کړی بل کلی کې بل کې هیڅ خبره نشته دلته موږ سره یو طالب لاهور کې سبق ویل ته مولا یاد و یو خزه سرګوده کې دا او یو یې په پینډای کې کړي د بنات محتمه مدد ته ویل چې تر سره نکاح وکړه زمیاش کې یو ځل راځم بس کافی ده او یو ور سره لاهور کې التمن رسد هغه کې ری خزه کړي دا خو بیا څلورم آسان دي که چې د دې طریقې شي خو بیا آسان به یو کور کې خو ګرانه نه ده ګرانه ده کنه نقولي وفي قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني وقال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزارت لنگ بهوا وهي حائض مباشرت فوق الیزار دے گورے رواه سفیان عن الشیبانی باب ترک الحائز الصوم باب دے بیان د دې کې چې حائزه خزه روزه پرېږدي روزه بم پرېږدي او مونږ بم پرېږدي خو روزه یې ځکه ذکر کړه چې مونږ ذکر نه کړه چې د روزې قضا شته او د مانځه قضا نشته هیڅ ډېر راځي او روزه کال کې یو ځل ده نو کال کې زیات نه زیات 10 ورځې یا کم نه کم 3 ورځې روزه قضا شي نو د دې قضایي راوړل اسانه دي او چې کار میاش کې 10 ورځې کېږي او 15 منځونه 15 بلسو کې ضرب کا 50 منځونه
او یا کم نه کم 15 منځونه قضا کیږي او دا ورته لګېدلي قضایي ته نو ګران ده که نه، نو خدای وایي نه قضایي دې د مانځه نه راوځي. به قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن وقاص عن اياس بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحاب طارته الى المصلى فمر على النساء قال يا معشر النساء تصدقن فاني اريد حكما اكثر اهل النار وقلنا بما يا رسول الله قال تكسر اللام وتقول العشيره ما رايت الا بساعه عبد الدين قاسم بالرسول الحاسبين من يحتاجون قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال ليس شهاده المرأة مثل اسم شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم چې کله حایزه شي نه مونځ کوي او نه روژه نیسي. قلنا بلا قال فذلك من نقصان دینه. ګورئ نو حایزه به روژه نه نیسي ځکه دا حدیث کتاب الایمان کې تیر شوی دی. ښه ذهن ته م راغلی که نه؟ باب کفران العشیر و کفرین دون کفرین کې باب تقضي الحائز المناسك كلها الا الطواف بالبيت. حایزه به د ټول مناسک ادا کوي، طواف د بیت الله به نه کوي چې حج له لاړې شي او حیض پرې راشي، صرف طواف به نه کوي ځکه طواف په مسجد کې کېږي او ښځه مسجد له به حایزه نه شي، نو ټول مناسک به وکړي. غرض د امام بخاري رحمه الله بیان د دې خبرې دی چې حایزه تلاوت د قرآن کولی شي او جنوبي سره هم تلاوت د قرآن کولی شي. صحیح ده. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې تلاوت د قرآن نه جنوبي کولی شي او نه حایزه کولی شي. البته کم د یو آیت نه کم تلاوت کولی شي. امام مالک وایي کم نه کم یو آیت تلاوت کولی شي. په پوه نه شي. امام شافعي صاحب وایي اسم نشي کولی، نه آیت او نه کم آیت. امام بخاري رایه داره چې جنوب او حایزه تلاوت قرآن کولی شي، همدا ثابتوي. ټول مناسک به ادا کوي کلها ټول، نو تلاوت هم پکې راغلی الا الطواف مگر طواف به بالبیت نه. په دې باندې آثار ذکر کوي. اول وقال ابراهیم لا باس ان تقرا الآیت، باک نشته چې آیت ولولي، نو آیت ورته ثابت کې تلاوت کا. ولم ير ابن عباس بالقرة للجنوب باسا، عبداللہ ابن عباس جنوب د پاره په قرت کې باک نه ګڼي، نو حایزم په قیاس تا. وکانه نبی سم یشکر الله علی کل احیانی، نبی اسلام به خدای یاداو په ټول اوقاتو کې، په ټول اوقاتو کې د جنابت وخت هم راغی او د خدای یادول قرآن هم دی ځکه ولا ذکر دی کنه. وقالت ام عطیه کنا نومر، مونږ ته به امر کېده ان نخرج الحیض چې حایضې ښځې مونږ وباسو، ویکبرن بتکبیرهم، تکبیر وایي د دې سړو د تکبیر په شان د اختر په ورځ ویدعون او دعاګانې وکړي. تکبیر ذکر شه چې دا ذکر جایز شه، نه د قرآن تلاوت هم جایز. وقال ابن عباس اخبرني ابو سفیان، دا حدیث د هرقل تراغله چن هرقل دعا به کتاب نبی سم فقراه فاذا پی بسم الله الرحمن الرحیم. نبی اسلام چې هرقل ته کم خط لیکلو کافرو کنه دا پکې لیکلو ویا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. ګوره کافر ته لګلې آیت او کافر خو جنوبي ناغه د آیت ویل، نو معلومه شو چې آیت جائز. وقال اتان جابرن حاضت عائشہ حائزہ شو فنسکت المناسک کلها غیر، طول مناسک ادا کرد طواف بالبیت نہ غیر، ولا تسلی ومنزی نہ کہو. وقال الحکم وی انی لعذبہ وانا جنوبا، چه ساروی علالو موزا جنوب یمنو چه ساروی علالے نبیا با پکی سکے بسم اللہ ذکر بکیانو تلاوتم صحیح.
وقال الله عز وجل خدای ویلی ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله علیه هغه ذبیحه مخورئ مذبوحه چې باغې باندې خدای نوم نه یاد نو زه ذبح کوم نو خدای نوم پې یادوم ځکه خدای نوم یاد نه کوم خو نه دی راواک هلکه پې پوه شي ورپسې شه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج فلما جئنا سرقت ونصف ودخل على سرب ته چې رالي شپږو میله د مکې نه لرې د تمستو زه حایزه شوم الله فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك قلت له وددت والله اني لم احج العام قال لعلك نفست قلت نعم قال فان ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم فافعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى طواف د بیت الله مکه و چې صفا شي باب د په بیان د استحاضه استحاضه مدت رشید اقل مدت نه کما او د زیات مدت د حیض نه چې زیات دی امام بخاری استحاضه کې صرف د یو حدیث ذکر کی اگر چې ګڼه حدیث پکې راغلي کما بیبي باندې نبی اعظم په زمانہ کې وو د حدیثو کې ذکر دي یو لز بیبیانو باندې استحاضه بیماری اور روایت پکې ګڼ راغلي دي خدای نه ذکر کوي ځکه مختلف دي او سندونو کې خبرې دي چې دا یو ذکر کوي وا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن ابي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت فاطمه بنت ابي قبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لاطهر ابقى ادع الصلاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحج فاذا دا رک ده حیض نه ده چې کله د حیض راغله پتر کې صلات دا معتادی ته و چې د حیض ورځ دې راغله نو بیا مونږ پرېږده فاذا ذهب قدرها چغندازه لاړه نو پخسریان کې دم وصلی وینا ځان نه لري که غسل وکا او بیا مونږ کې و معذور ای باب غسل دم الحیض باب د په بیان د وینځلو د وینې د حیض وینه بسنګ وینځي دا غي چل خي الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه انها قالت سالت امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارايت احدانا اذا اصاب صوبها دم من الحيضه كيف تصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب صوب احداكن دم من الحيضه فلتقرصه ثم لتمسحه بماء ثم لتصل فيه دا اسماء بنت ابي بکر و یو بی بی د نبی اسلام نه یو خزه تاسو یا رسول ارایت دانا اذا صاب صوب الدم خبر را کچ بمنګ کی یوي چې د دې کپڑے ته وینه ورسی کی من الحیزه د حیض نه کای پتا اسنا او څنګه به وینځي فقال رسول الله صاب صوب با احدا کن الدم من الحیزه فلتقرسه ودی ګرای سمل تنزیح بماین بیا د چڼکاو کی په وبو یعنی بو غودي وینځي سمل تصلی پی بیا دی پکې مونږ کې لکه وینا د دسی دی کی او بیا په لګو بو اچي بیا دسی بیا پکې مونږ کې وا قال حدثنا قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كانت تحيض ثم تقترص الدم من صوبها عند طولها فتغسله وتنزف على سائره ثم تصل فيه باب اتکاب المستحاضه مستحاضه اتکاب کولې شي کني شي کولې او کولې شي ځکه هغه خو ناپاک نه ده کنه اخو معذور ده پای نه شي هم جبم نشي کنه اتکاب هم کولې شي وا قال حدثنا اسحاق بن شاهين ابو بشر الواسطي قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد بن عكرمه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض النساء وهي مستحاضه تقدمت وربما وزعت وسط تحتها من الدم وزعم ان عائشه د نبی انسان سره باځي بیبيانو اتکاب کړو هغه مستحاضه وا تردم وربما وزعت تصدیر کړ د خانه کې خود تحتها من الدم وزعم ان عائشه رات مع العصفر فقالت كان هذا شيء كانت فلانه تجد وای کدا خود سی وینه دلک پلان کې بچ محسوسه ولا پلان کوي د نبی علیہ السلام بیبیانو کې استحاضه وکنه و باز عالمان وای نه و پکې ځکه دا عرق دی چې شیطان دغه کوي او هغه شیطان د اثر نه بچ بازی وای چې وی دو پکې دو بیبیانې وی
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع الخارج عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فقالت تردم والسفرة والوصف تحتها وهي تصلي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ آیا ښځه مونځ کولی شي په هغې کپړه کې چې حیض یې پکې راغلی او خود یې کولی شي وبې وینځي او مونځ به پکې کوي وینه به ترې لرې کړي چې کومه وینه الله. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قالت عائشه رضي الله عنها ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فمسحته في زربها. عائشه ته فرمایي موږ له خو موږ خو نه وي مګر یو جوړه به وه حایضه کېده به هم په دې کې ښځه چې کله به وینه پکې ورسېده قالت بریقها اشاره به وکړه وا به پې چوله بریقها چې لاړې به پې واچولې قالت معنا صبت توی به پې کړه بریقها فمسعته او بیا به وګرولې بزپرها په نوک به بیا ګرول راس الله. باب د بیان د خوشبویی کې ښځې ته چې ځان وینځي د حیض نه ځان وینځي نو خوشبویي به لګوي بدبویي د وینې د حیض ته لاړه شي الله. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حفصه عن ام عطيه رضي الله عنها قالت كنا ننهى ان نحج على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس صوبا مسبوغا إلا صوب عصر وقد رخص لنا عند طول إذا اغتسلت إحدانا من محيزها في نقطة من كفر أسفار وقلنا ننهى عن اتباع الجنائز رواه هشام بن حسان عن حفصة عن ابن عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. موږ ته به اجازت راکړي د پاکۍ په وخت کې چې کله به غسل کوو یو زموږ د حیض نه په یو ټوټه کې په یو حصه کې من کست اسپارن د خوشبویی نه وکنا ننهى عن اتباع موږ ته به دا ویل کېده چې داسې کوئ چې حیض نه پاکېږي نو لږ ټوټه د مشکو استعمالوئ د خوشبویۍ دپاره وایه. مږل د ښځې ځان لره چې کله پاکه شي د حیض نه او څنګه به غسل کوي وتاخذ فرصة ممسکة یو ټوټه به د مشکو راواري فتتبعو بآثار دم لټوي به په دې باندې د وینې نښې دلک دې ته وایي چې غسل کې ځان داسې داسې کوي دا به کوي چې هغه اثر ته لاړ شي د خیرو. تاسو په خبره پوه شئ که به پوه نه شئ دا د صفایي طریقه ورښیي او حکیم پیغمبر او د دنیا او د آخرت خیرونه خلکو له ورښودي او چې ښځه خیره نه وي خو د خاوند ورسره اختلاف راځي که نه نو دا ازاله د دې څیز کوي. قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال وفي فرصة من مسك فطهري بها قالت كيف تطهر بها قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. بلکې دا حدیث ترمذی کې 2-3 ځله تیر شوی خیال تم راغی او د مشکو یو ټوټه به والي ځان به پې پاک او ما وایي چې ښځه ورته وایي څنګه به ځان پاک کړم ما ورته وایي تطهري بها بیا ورته وایي څنګه به پاک کړم بیا ورته وایي تطهري بها بیا ورته وایي څنګه به پاک کړم نبي علیه السلام ورته وایي سبحان الله تطهري بها عایشه وایي ما راکش کړه ځان له چې د خدای ساده ښځې راشه چې زه دې پوه کړم ما چې کوم ځای کې وینه لګېدلې د شرمګاه سره نږدې هلته کې سړی خو ښځې له داسې نه چې ویلې پردی که هلکه تاسو په خبره پوه نه شئ که نه. باب غسل المحیض باب د په بیان د غسل د حیض کې د حیض غسل به څنګه کوي. قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمي عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض قال خذي فرصة ممسكة وتوسعي ثلاثا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فعرس بوجهه أو قال توسعي بها فأخذتها فجذبتها فأخطرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. کش مې کړه چې نبي علیه السلام څه مطلب و په هغې مې پوه کړه
باب امتشاط المرأة عند غسلها من الماء. باب د بیان د سرګ منځولو د خزي کې چې کله غسل کوي د حیض نه، د حیض نه غسل کوي نو سرګ منځولی شي. الله قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت احللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. احللت معنا احرام میں وتاړه د نبی علیہ السلام سره په حجۃ الوداع کې. الله فقلت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت انها حازت ولم تطهر حتى دخلت ليله عرفه. قالت يا رسول الله هذه ليله يوم عرفه وانما كنت تمتعت بعمره فقال لها رسول الله انقذي راسك وامشي وامسكي عن عمرتك ففعلت. سر دې کلاو کا غمنج استعمال کا او وامسكي عن عمرتك عمره نه ته پرېږ د عمره دې. فقالت فلما قضيت الحج امر عبد الرحمن ليله الحسبه. فسوال لسمه د ذوالحجې ليله الحسبه او د ذکر دا محسب کې شپه وادي محسب کې. نبی اسلام عبد الرحمن ته ویل عبد الرحمن ابن ابي بکر ته عائشه ورورو فامرني من التامين ما ته عمره راکړه د تنی اوس مسجد عائشه ده ما نور ته عمره وکړه او ما ونه کړه. نبی اسلام ولې ګلم زتر تنعیم نه عمره وکړه. مکان عمره التي سدي فزيدا عمره باندې چې ما پریخي و. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحیض. دا غسل د حیض په وخت کې چې خزه ویخته دغه کې کولو کی دې کې مدقه حدیث ذکر کوي. به قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي عن عائشه قالت خرجنا الواقي الهلال ذي الحجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمره فليهل فاني لولا اني اهديت لاهلت بعمره فاهل بعضهم بعمره واهل بعضهم بحج وكنت انا ممن اهل بعمره فادركني يوم عرفه وانا حائض فشكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقذي راسك. دا ګوره ترجمه الباب سره پم دي چې ون قجیرا سکه سر دې کولاو کا وم تشتی الله واهلني بحج فطعنت حتى اذا كان ليله الحسبه ارسل معي اخي عبد الرحمن بن ابي بكر فخرجت الى التعيين فعلمت بعمره مكان عمرتي قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك عهد ولا صوم ولا صدقه. باب قول الله عز وجل مخلقة وغير مخلقة. تام الخلقت ماشومی یا غیر تام الخلقت. مخلقة ای توی چې ماشوم اندامونه پوره تامی، غیر مخلقه هغه توی چې اندامونه پوره نه همداسې وشي او ختم شي. د دې مناسبت د کتاب الحیض سره مناسبت دا ده چې د حیض په وخت کې د عالمانو رایه دا ده چې دغه په وخت کې چې ماشوم په خېټه کې د حمل په وخت کې حیض نه راځي. دا د حیض د بندش وخت دی نو دې کې ماشوم د مور په خېټه کې نو ملایکې ورته وایي چې مخلقة و غیر مخلقة. دا په هغه وخت کې نو ځکه دلته دې باب کې ذکر. به قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى وكل بالرحيم ملكا يقول يا ربي نطفه يا ربي علقه يا ربي مسقط. الله تعالی پر رحم باندې او ملائکه مقرر کړی د خدای ته یا ربي نطفه ده کسدي او ته نطفه ده، یا ربي علقه شو یا ربي مزغه مزغه. یلکه دې کې 400 لک دي یو ځل چې سړی جماو کې 400 لک دي که څومره دي او که 400 میلیون دي دومره جراثیم د خېټې ته لاړ شي رحم ته سپ لاره مړه شي په دې کې 300 دي که 1500 پاتې شي ژوندي په دې کې یو نه ماشوم پیدا شي هغه نطفه هغه ځای ته ورسي چې ځای ته ورسي نو بچ شي د مرګ. یا ربي علقتن بیا ته ټوټه د غوښې جوړه شي د وینې یا ربي مزغه ټوټه د غوښې شي. فاذا اراد الله ان يقضي خلقه چې فیصله وکړي د پیدایش قال ملائکه ته ذکر انثى نارینه د که زنانه شقي ام سعید او پمر رزق او مال اجل رزق به څنګه یې نیټه به څنګه قال فيكتب في بطن امي. دا ملائکه دار سره مور په خېټه کې او موږ خپای زمونږ رزق تنګ او موږ بس بچ شو د مرګ نه بچ شو. دا ارسل لیکل شوی پیدا زمونږ لیکل شوی دی هر ځای بدلی کی
چا نکاح هم نشي بدلولی. دا خفګان ټول زمونږ بې ځایه دی. باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. د حج او د عمرې احرام به څنګه تړي؟ احلال رفع الصوت بالتلبیه ته وایي. تلبیه وکړي نو دا په احرام کې داخله شي. به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا قيس عن عقيل عن ابن شهاب عنه وقال عائشة رضي الله عنها قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله من أحرم بعمرة ولم يؤت فليحلل ومن أحرم بعمرة وآتى فلا. چا احرام د عمرې تړلی او نو دا متمتع تمتع. چا احرام د حج کړی او دا افراط و. الله وآتى فلا يحل حتى يحل نفعتي ومن أهل بحجتي فليتم حجه. قالت فحزت فلم أزل حائزا حتى كان يوم عرفة ولم أهلك إلا بعمرة فأمر. ما احلال یعنی احرام مې د عمرې تړلی او متمتع او متمتع باندې خدای چې بیا به دم شکر هم کوي. فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان قضى راسي وامتشط وحل بالحج واترك العمره. عمره پرېږدم. ففعلت ذلك حتى قضيت حجتي. حج مې وکړ. یا په بعثم عبد الرحمن ابن ابي بکر فامرني ان اعتمر مكان عمرتي من التنعيم. چې زه عمره وکم دغه مخکې عمرې په ځای چې کم مې خرابه کړې وه د کم ځای نه وکم د تنعیم نه. تنعیم مسجد عایشه ده اوس پکې. بعضې وایي طواف غوره دی او بعضې وایي عمره د تنعیم نه غوره ده. نبي علیه السلام د تنعیم نه عمره نه ده کړې. درود شریف اللهم صل علیه